بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه شاهین شاه ورور. اصل کې که موږ بنیادي طور باندې وغواړو نو بلدیاتي الیکشن یا ویلیج کونسل د انتخابات د موږ د سماجي ژوند د بدلون دپاره یو انتهایی اهم فارمیټ دی. د انضمام نه وروستو چې دلته نظام ډېر عادتي طرح د بټیر والا کیسه روانه شوه، هغه سهولتونه چې په انضمام کې باید خلکو له د بنیادي حقوقو د ملاوېدو دپاره پکار وي، هغه نشته. زوړ قبایلي نظام چې هغه جرګه مرکه وه هغه د منځه لاړه، نو حالات بالکل یو په هوا کې روکړي غوندې صورتحال جوړ شو، یو ګیپ پیدا شو په سماجي ژوندون کې، یو ګیپ راغی. اوس دا ګیپ پوره کولو دپاره ما خپله دا باندې یو ورکوټه شون کتاب هم بس تقریبا پریس له ورکړی دی، اوس انشاءالله زر به شایع شي. دا بلدیاتي الیکشن موږ د سماجي ژوندون د بدلیدو دپاره یو ډېر اهم فلور استعمالولی شو. لکه د موږ کوم روایتي ټریډیشنل خبرې وې، جرګه وه، ننواتې وه، غاږ، بدرګه وغیره وغیره، دا ټول شیونه که موږ لږ په نوي شیپ کې موډیفای کو، لیګلایز کو، قانوني شکل ویر کو او بیا یې د بلدیاتي الیکشنو د دغه ویلیج کونسل په ذریعه باندې اپلای کو. دا ویلیج کونسل یې موږ مقامي جرګه کونسل وګرځوو، په دا کې قابل خلک راولو چې په دا روایاتو باندې پوه وي او د قانون سره په داسې طریقه باندې د کمپیر کولو صلاحیتونه هم لري چې نه قانوني تصادم جوړیږي او نه هغه روایتي بهترین چې کوم صفتونه و قبایلي نه هغه د لوسه د موږ درومي او په دغه چوکاټ کې د ننه دا مسایل حل کېدل شروع شي، نو دا به ډېره بهتره خبره وي. د بدقسمتۍ نه که موږ ایم پی ای هم منتخب کوو، که موږ ایم این ای هم منتخب کوو، که موږ سینیټر هم منتخب کوو، نو د موږ په ذهن کې الریډي یوه نقشه دا وي چې دا به مولا سړک جوړوي، دا به مولا ټویل وړي، دا به مولا بل ډیولپمنټل کور کوي. نو د بده مرغه د موږ هغه شعور د دغې خبرې ایله جوړ شوی نه دی چې دا خو پارلیمنټیرین دي، دا خو لیجسلیټرز دي، دا خو به موږ له قانون سازي کوي. د دغه د نلکې او د ټویل او د روډ او دغو شیانو سره دغه څوک ور دی چې په دا باندې دا فوکس کوي. باید چې دا کوم علم حاصلوي یا دا کوم پوهه حاصلوي چې دا په دا عمراني علومو کې حاصله کړي چې د معاشرې د ژوند د بنیادي تکلیفونه، مصیبتونه دا څنګه لرې کېدلی شي او د دغې لپاره موږ قانون سازي څنګه کوو، څنګه به داسې قانون سازي موږ وکړو چې کوم ډیولپمنټل فنډز دي دا ټرانسپیرنټ طریقې سره خرچ هم شي، بیا چې کوم پروجیکټ دی، چې کوم سبجیکټ دی، هغه سبجیکټ کې غلا هم ونشي، کرپشن هم ونشي، ټیکهداري هم نشي کولی، CNW هم نشي کولی، چې دغې پوره په قانون سازي باندې د مو مهارت به څومره وي، زه به څومره ماهر سړی ورته پیدا کړم یا مو سره په دا حواله باندې څومره علم دی. نو دغې په بجای د دغې چې موږ داسې لیجسلیټر، داسې قانون سازان موږ اسمبلو سینټ لیوله موږ ته الریډي دا اسپیکټ کوو چې دا سړی لوړ شي، دا مولا ټویل جوړ کړي، دا مولا سکول لوړي. نو موږ دلته هغه نظام الټا دی، دلته لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے والا خبره ده. نو د بلدیاتي الیکشن چې موږ اوس کوو نو موږ بجای د دغې چې موږ هغه سماجي ژوند پرې بحال کوو چې کوم ځای نه د موږ اصل جرړې خرابې شوي، نو موږ د اوس نه دا سوچ کوو چې دا به مولا نلکه او ټویل او فلانا فلانا ډنګړه جوړوي. اگر چې موږ فکر دا چې موږ په ذهن کې دا روشي چې داسې خلک موږ منتخب کو چې د مو د اجري جماعت مسلې حل کولای شي، د مو د چم گاوند مسلې حل کولای شي، د مو زمکو جدودونو تنازع حل کولای شي، د موږ د کورونو کورنۍ مسلې حل کولای شي، اخونه دونو سره په بدو وختل دشمنۍ روغله کورونو له روغله چې داسې لیډرشپ موږ پیدا وکړو چې دغه دشمنۍ روي سورول منی شي، دا زوی په زوی باندې وجلل، دا منامان د ټولو نه مخکې خبره. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دا مقدس
زوی بنیاد یې کې خو نو هغه چې کوم اولنې دوا کړی پکې اولنې دوا د امن کړی بیا دویمه دوا د اقتصاد کړی نو چې ته امن نه ولته اقتصاد اطمینان بیان لري ټول نه مخکې امن پکور دی بدای لوکو کې چې دغه خلکو لږ د امن ترغیب هم ملو شي او دغه خلکو لا په امن وروستلو کې انصاف کول خلکو لولې دی شي کوم انصاف چې خلکو ویني چې انصاف وشه هغه نه بعد د انصاف نو ځین چې بلدیاتي الیکشن ډیر یو ښه عمل دی خو باید چې دغه فارمیټ هم ټیک ټاک تیار شي چې دا کومې طریقې سره کوم پاجلت کې کړه دی د بدقسمتۍ نه دلته چې کوم یو شی هم موږ له د اسټابلیشمنټ د طرف نه رودرومي د هزار ها غندونو نه ډک وي اوس بیا داسې غندونه پکې روغلي یو ډیر سټوپډ ټایپ کیسه پکې روغلي چې ما پرون متعلقه خلکو سره خبره کوله هغه ویل چې یاره ووټ په یو ځای کې مو ووټ ته زه دلته یم خو د مو ووټ درج ولته پوس په شنکویلو کوي ته ولته درج شوی نو زه څنګه بیا خپل کونسل نه ودرېږم که زه به هغې لو کې نه ودرېږم زه به څه کوم نو بیا چې پښتنه مو کړه دوی چې دا موږ د شپږم تاریخ نه بعد شروع کوو نو شپږم تاریخ نه بعد ته ووټ تصحیح وکوي خپل لوکیل خپل ووټ وروړي خو د هغې نه مخکې تو کرایټیریا دا ایښي چې هغه سړی د کونسل نه الیکشن نه ودرېدی شي چا چې په خپل ویلیج کونسل کې ووټ درج وي نو چې مو ووټ درج نه دی او ته موله وروستو بیا ووټ درج کوي نو موله وروستو ووټ درج کېدلو فایده شوه ته صرف مو یو ووټر جوړوي هغه د مو د کینډیډیټ د جوړېدو حق چېرونه واخیسته تو پابندي زه څه وکړم دغسې بیا چې دا ته جوړ کړي دا شپېته قسمه اوسې پکې پرون پکې کوټ فیصله راغله چې دا به جماعتي بنیادونو باندې کېږي نو دغې سره زه چې څومره فکر کوم مونږ خپله لکه کوم برخیل قومي کونسل نن اجلاس هم راغوښتی په دا سلسله کې چېرې مونږ د عمل چې دی دا مونږ پازیټیو اسپیکټ کې استعمال کو دغې نه په خلکو کې د محلې اختلافات جوړ نشي جنګونه جوړ نشي اختلافات جوړ نشي نن سبا سیلف میډ لیډرون دی یو سړی په یو بل پسې خبرې کوي چې داسې نفرتونه ته جوړ نشي نو الله دې وکړي چې دا بلدیاتي انتخابات د موږ د معاشرې د صحیح روزنې په طرف او د صحیح تربیت په طرف باندې لوړ شي ډېره مننه